الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ دمیتو سے ٹولی ایمان سلامت کی رمضان المبارک اولنی جمعہ دی اللہ جل جلالہ ډیر احساناتنا یو احسان په انسان باندې دا هم وی چې د په زندګۍ کې د رمضان المبارک ولا میاشت روشي چې دای په هغه رمضان المبارک کې د الله جل جلاله رضا مطابق اعمال وکي او په هغه باندې الله جل جلاله د ګناهونه هغه معاف کی د درجات بلند کی د جنت ولا جوړ شي نو دا د رب ذوالجلال طرف نه یو احسان دا چې الله پاک انسان ته دغه وخت او مهلت ویر کی چې په دنیا کې دا یو رمضان المبارک تیر کی ځکه چې داسې ډیر خلق هغه وو چې په تیر رمضان المبارک کې هغه موجود وو دی مسجد ته ورغلي وي عبادتونه به کړی وي خو دې رمضان المبارک نه مخکې هغه د دنیا نه لوړ دي د غرنګ ډیر خلق چې هغه اوس په دې مسجد کې موجود دي عبادتونه په دې رمضان المبارک کې کوي پته نه لګي چې آینده رمضان ته وو هغه بیا په دنیا کې موجود وي او که د دنیا نه بلوړ وي په دې اعتبار سره د الله پاک د لوی احسان د په کس باندې په سړي باندې چې د په زندګۍ کې یو بل رمضان المبارک اضافي او زیاتی روشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بنی الاسلام علی خمس د اسلام بنیاد هغه په 5 شیونه باندې ده اول چې کوم د اسلام بنیاد ده اغا شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله پټولنه اول دغه اقرار کول چې الله جل جلاله یک یو ذات تا او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله پاک بندا دا او دی هغه رسول او پیغمبر دا دویم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د اسلام اساس تا بنیاد دا اغا اقام الصلاه اغا المسکای مول دی او دریم نمبر و ایتاء الزکات زکات ادا کول دی چې کله سړی صاحب نصاب شي او سرارم نمبر و تحج البیت من استطاع الیه سبیلا چې کله انسان مالدار وي صاحب نصاب جوړ شي نو اغا مکه ته لور شي حج دی بیت الله شریف ادا کوي او پنځم نمبر کې و صوم رمضان چې اغا د رمضان المبارک رجی لرل گویا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه اسلام بنیاد 15 شیونه بیان کړي هغه مثال دی و عمارت دی و بنیاد سره ور کړه فرض کړئ چې یو کوټه یا یو بلډینګ دا د هغه 15 مټې دی په هغه 15 مټې باندې دغه بلډینګ بلور دا اوس که دغه بلډینګ نه ایوا مټه هغه ترانګ کې نو دغه بلډینګ بو کامل نه بلکې ناقص وي کېدل شي دغه بلډینګ هغه رنګ شي نو حضور مبارک اشاره دې طرف ته کړی چې د اسلام چې کوم بنیادی 15 ارکان دي نو هغه 15 ارکان باندې ټول باندې عمل کول هغه ضروری دي هغه کې 15 نمبر رکن هغه روزه د رمضان المبارک روزه فرضي سوتل دي
چې هغه په دې حدیث کې هر تشریح الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دی. الله پاک کې دغه رمضان المبارک فرضیت په قرآن مجید کې په سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کې ها ډېر په عجیبه انداز سره کړی دا. انتهایی شفقت والا معاملہ الله جل جلاله په الفاظ کې کړی. رب ذوالجلال بیان کوي یا ایها الذین آمنوا. د آیت شروعات د داسې الفاظ نه کړه چې هغه باره کې یو کس عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی ویل تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې موتلش کې نصیحت وکا شی خبر ارته وکا. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله چې هغه په صحابه کرامو کې ډېر تکړه صحابي او مفسر صحابي او هغه ته فرمایي چې کله په قرآن مجید کې یا ایها الذین آمنوا لفظ د تروشي به ته ډېره زیاته توجه کوه په دغه ټیم کې ځکه چې فإنه خیر یؤمر به. د دینه بعد چې کوم الفاظ رب ذوالجلال ذکر کوي هغه داسې الفاظ وي چې په هغې کې به انسان ته خیر وي او شر ینهى عنه یا به داسې قسم د الفاظ وي چې په هغې کې به انسان ته نقصان وي الله پاک په د هغې نقصان نه بچ کوي. نو د دغې آیت شروعات ها رب ذوالجلال په یا ایها الذین آمنوا سره کړه ده چې د هغې نه بعد رب ذوالجلال د روژې ولا حکم فرضیت بیانوي. دغه رنګې پیر ذوالفقار احمد نقشبندي رحمت الله علیه یو کتاب خطبات فقیر کې لیکلي چې بنی اسرائیل ته الله جل جلاله په تورات کې صرف یو ځلې براه راست خطاب کړی و. په د یو ځلې براه راست خطاب کولې باندې هغه دومره خوشحال شوي وو چې په سوره مائده کې الله پاک د هغې ولا کیفیات بیانوي چې هغې ځون ته وویل چې نحن ابناء الله و احباؤه. یعنی صرف چې الله پاک یو ځلې براه راست خطاب ورته وکړ هغې ځونې ته وویل نعوذ بالله چې موږ د الله پاک بچي او الله پاک د موږ سره ډېر زیات محبت کوي. خو د صرف براه راست خطاب یو ځلې باندې دومره خوشحالي محسوسه کړې وه. الله رب العزت د دغې امت ته پوره په قرآن مجید کې 88 مرتبه یا ایها الذین آمنوا براه راست خطاب کړی ده. یعنی هغه بنی اسرائیل چې په یو ځلې خطاب کولې باندې دومره خوشحالي کړې وه نو دغه امت ته الله پاک 88 مرتبه یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والے خلق 88 مرتبه براه راست خطاب دغه امت ته پوره کړی ده. بیا چې کله الله پاک یا ایها الذین آمنوا بیان وکړ هغې نه پس ته بیان کوي کتب علیکم الصیام. په عربي زبان کې کتب لفظ دا مجهول صیغه ده. یعنی یو په پښتو زبان کې مشتو سي ته یایو چې کله چا باندې میږه چار کوو هغې ته براه راست حکم وکړو چې مړه فلنکیه ته لوړ شه دغه چار داسې وکړه. یو د هغې د عزت د وجې نه میږه چار په کوو خو د عزت الفاظ استعمالوو هغې ته داسې انداز کې وایو چې دا چار که داسې وشي نو څرنګې به وي. مقصد مو دا وي چې ته د چار وکړه خو د عزت د وجې نه هغه حکم نه وی ته کوو. رب ذوالجلال ها الفاظ په قرآن مجید کې انتخاب د روژې فرضیت په وخت کې داسې انتخاب کړه چې براه راست امتی ته خطاب نه کوي چې تو باندې مې روژې فرض کړلې یا تو سے باندې مې روژې فرض کړلې هغه نه سوی بلکې رب ذوالجلال فرمایي کتب علیکم الصیام تو سے باندې روژې فرض کړلې شوي دي. او بیا څرنګه فرض کړل شوي دا صرف د دغې امت ته پوره نه دي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه مخکې امتونه په دې نه مخکې تیر وو په هغې ټولې باندې دغه رمضان روژې هغه فرض وي. اگر چې هغې په کیفیاتو کې هغې په تعداد کې اختلاف وه خو په مخکې امتونو باندې روژې هغه فرض کړلې شوې وې. نو رب ذوالجلال دا نور حد شفقت الفاظ استعمال کړ چې دغه حکم میں صرف د توسه امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته پوره نه ده دغه روژې لکه څرنګه د دې امت ته پوره دي په مخکې امتونه باندې روژې هغه فرض کړل شوې وي. او بیا الله پاک نور حد شفقت معامله کوي چې کله آیت ختموي دغه رمضان المبارک نتیجه بیانوي لعلکم تتقون. دغه روژې مې په توسې امت باندې دې وجه باندې فرض کړلې لعلکم تتقون چې توسې تقواداري جوړ شوی.
دې فائدہ رب ذوالجلال فرمایي چې د مو په خدای کې نرسي بلکې دې فائدہ انسان ته په خپل باندې رسیږي چې لعلکم تتقون دغه انسان تقوادار جوړ شي انسان په دنیا کې د ګناهونو نه ځان بچ کول شروع کی په دنیا کې نیک اعمال اغا شروع کی چې هغه نتیجه بیا جنت تو هغه نتیجه په دنیا کې چې کوم امتحان د هغه بیا کامیابی دو رب ذوالجلال دومره په شفقت سره حکم کړی دا او بیا فرمای انسان ذهن کې برغلی وي چې کېدلی شي دا خو به پورا کول یا دوا کولا یا ډېرې ریزې روژې وي رب ذوالجلال فرمای ایاما معدودات دا مخصوص روژې دي چې هغه 29 یا 30 دن دي ډېرې ریزې نه دي دومره په شفقت سره رب ذوالجلال دغه امت ته د روژې والا خطاب په دغه آیت کې هغه کړی دا نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله دغه آیت نازلېدل نو سیرت مصطفی لیکلي چې هغه 2 هجری وه یعنی نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې ته لوړل یو کول یې په مدینې کې تیر کړ په دویم کول کې دغه د روژې والا آیت سوره بقره آیت نمبر 183 الله پاک وتر نازل کړ دغه امت ته روژه الله جل جلاله ویلې ورکړي د هغې څو حکمتونه هغه کتابونه لیکلي چې یو حکمت د روژې هغه دا هده دغه امت ته چې الله پاک ورکړي چې لکه څرنګه چې وړیکه ماشوم هغه په چکړې کې لیبې کوي په خاټې کې لیبې کوي خپل سپینې کپړې یا خپل وجود هغه ټول په خاټې باندې ولړي مکمل یکسو کې او مور چې وي هغه دغه ماشوم د کسي دا چې خپل ځون په خاټه کې کسو کوي خپل کپړې کسو کوي نو مور دې ته کسي چې مو بچای لیبې کوي خو چې کله ورسته پلا دغه مور یې دغه بچای روخلی د اوبېتا چنټۍ ته لون دی ونسي دنه ټول خاټه هغه صفا کی یا د ولا کپړې او وینځي هغه ټول ګندګي هغه وینه صفا کی نو دغه رنګه الله رب العزت رمضان المبارک میاش امت ته ورکړي دغه حکمت دادا چې انسان 11 میاشتې 11 مهینه لګاتار هغه په ګناهونو کې مصروف وي په ګناهونو کې مشغول وي د الله پاک عذاب ته دعوتونه ورکوي او رب ذوالجلال بیا یو مکاویر کې رمضان المبارک د په زندګۍ کې روشي په دې کې چې کله دای اعمال وکي لکه څنګه مور چې هغه مشوم ورسته په به ولم بوال مکمله ګندګي وینه صفا کړه رب ذوالجلال ته په دغه رمضان المبارک کې چې څوک عبادت وکي په اخلاص سره عبادت وکي الله پاک دوله د 11 میاشتې ګناهونه چې کیم کړی هغه الله پاک ټول وته معاف کړي دغه رنګه یو بل حکمت د سوال او جواب په شکل کې الله جل جلاله چې دغه مخلوق پیدا کړ انسان نو ظاهر خبره ده الله پاک د خپل مخلوق سره د انسان سره ډیر زیات محبت کوي بیا الله پاک چې د انسان سره محبت کوي بیا ویلې و میاش هغه الله پاک دا حکم انسان ته ورکړه چې تب خوروک شوق چې د انسان د پوره حلال شیونه د په شریعت کې وتی چې تم ما خرمات د محبت تقاضا خدا وا چې الله پاک وی تویل و چې هر وخت خراج شه چې سې تو مرزي وی کوا خو الله پاک بیا ایوا میاش انسان د دینه منی کوي چې نه ته ایوا میاش خوروک چوک ما کوا هغه مثال داسې ده لکه څنګه وا مور چې هغه خپل بچی سره څومره محبت کوي چې د هغه محبت په دنیا کې ایوا تلخ نشي تلای مور د خپل بچی سره دمره محبت کوي خو چې کله دغه مشوم دغه بچای بیمور شي به دغه خپل مور چې د خپل بچی سره دمره زیات محبت کوي چې هر څه ته تیاروي هغه په خپل بشي کې ټینګ ونسي لسونه ټینګ ور ونسي ترخه دوی خله ته ورچوي هغه په زور ور باندې شي حالانکه څوک دی وخت کې داسې نه ای چې دغه مور ولا محبت هغه شفقت چې کله دغه بچی ته دوی ورکوي هغه ختم شات بلکې محبت دلته نور ډیر ده ځکه چې مور دی ولا مستقبل کسي دا چې په کیما بیماری کې مبتلا ده دا مور چې دوی ورکوي دا دغه بیماری نه ټیکوي صحت طرف ته بیاي د هرنګ رب ذوالجلال انسان ته روزي ورکړي دي دغه دوی دی وجه ورکړي دو چې انسان په دې کې روزي ولري انسان په دې کې نیک اعمال وکي عبادت وکي نو هغه عبادت په وجه باندې د مخ کې مستقبل
چې دا په دنیا کې امتحان به طور امتحان زندگی تیروي په هغه امتحان کې کامیاب شي دغه نتیجه چې د روژې والا الله پاک قرآن کې بیان کړی چې لعلکم تتقون تقوادار به جوړ شي او د هغې لازمه نتیجه بیا جنت او د جهنم نه بچ کول لکه څرنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه روژه دا د انسان د پوره ډال ده یعنی دا مطلب لکه څرنګه چې په جنگ کې یو جنگجو هغه د ځون سره ډال شروي مخکې مقابل چې کیم وي هغه چې کله په تلوار باندې وار پوکوي د هغې نه په ډال په ذریعه سره ځون بچ کوي نو دغه امتي چې هغه روژه نسی دغه روژه یې د پوره ډال دو دغې روژې په وجه باندې به دا د شیطان د چلونې نه د شیطان د مکر و فریب نه او دغه رنګې د هغې سخت جهنم نه به دا ځون په بچ کوي نو په دې اعتبار سره دغه رمضان المبارک دغه امت ته ملاو دو چې په دې کې انسان عبادات وکي خپل درجات هغه بلند کړي او رمضان المبارک فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بخاری شریف او مسلم شریف روایت تا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه چې کله رمضان المبارک شروع وشي میاشته الله جل جلاله د جنت ولا ټول دروازې کلاو کی وغلقت ابواب جهنم او د جهنم ټول دروازې رب ذوالجلال هغه باندې کی او وسلسله الشیاطین او شیطانون الله پاک ټول قید کی علامہ امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ خپل کتاب حجت اللہ البالغہ کے دی حدیث تشریح کریے دو چې څه مطلب دی حدیث چې الله پاک رمضان المبارک شروع شي به د جنت دروازې کلاو کی دغه رنګې جهنم دروازې باندې کی او شیطان قید شي هغه فرمایي مطلب دا ده چې په دې کې نیک خلق چې هغه د رمضان نه پهله عبادتو کې مشغول او مصروف وي هغه په رمضان کې ډبل عبادت شروع کړي چې چا به د رمضان نه مخکې نیک خلق وي واسه پیره تلاوت کول د رمضان نه بعد هغه په رمضان کې دوی سپیره تلاوت شروع کړي نو د هغې نیک اعمالو د وجې نه الله پاک په دغه رمضان میاشت کې انوارات او برکات دنیا تر نزلوي نو چې کله انوارات او برکات دنیا تر نزل شي نو دغه انسان چې کومه مجموعه ده په دې کې دوه قسمه صفات دي یو په انسان کې روحاني صفات دي او بل په انسان کې بهیمی حیواني صفات دي یعنی انسان کچرته په خپل ځون باندې محنت وکړ نیک اعمال وکړ خپل ځون د شریعت پابند جوړ کړ نو دای د فرشتې نه هم مخکې تلای شي چې هغه مکمل نوراني مخلوق ده دغه رنګې کچرته انسان هغه خپل ځون باندې محنت نه وکړ مکمل خپل ځون شیطان ته حواله کړ نو په دې کې د زناور ولا صفات یعنی هغه چې بغیر د مقصد نه زندگی تیروي هغه صفات پکې پیدا شي نو هغه د شیطان مطابق زندگی تیروي او د غرجا انسان ته د قوت ورکوي چې د انسان روحاني صفات هغه مضبوطوي نو چې کله د انسان روحاني صفات مضبوط شي نو د انسان ولا حیواني صفات هغه به مغلوب شي نو انسان خود به خود بیا زړه نیک اعمال طرف ته قرآن مجید تلاوت طرف ته نوافل طرف ته نماز تهجد طرف ته هغه خود به خود مایل شي او چې کله په انسان کې حیواني صفات یعنی شیطانی لار انتخاب کړوي نو په انسان کې حیواني صفات غالب وي روحاني صفات مغلوب وي نو دغه انسان بیا نیک اعمال طرف ته ځل نه کیږي نو ځکه الله پاک چې بکله د نیک خلق انوارات هغه دنیا ته ارنزلوي هغه ته برکات ارنزلوي نو چا کې چې لشکي غوندې روحاني صفت موجود وي مکمل یې ټول ځون شیطان ته نوي ور کړه نو هغه د هغې انوارات سره کنیکټ شي سره ټچ شي نو هر انسان په رجا کې کتو سے کوشش کړوي چې کیم خلق جماعت ته نرسي رجا کې هم جماعت ترسي یقیم خلق په رمضان المبارک نه مسوا تلاوت نه کوي په رمضان المبارک کې خامخا تلاوت کوي هغه وجه دا وي چې په دغه روحاني صفات لشکي غوندې موجود وي او د نیک خلق ولا انوارات برکات چې الله پاک تر نزلوي د هغې سره چې هغه کنیکټ شي سره ټچ شي و جوړ یې سره پیدا شي نو هغې خود به خود نیک اعمال طرف ته زړه پیدا شي نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې به کله ټول خلق یعنی نیک خلق خو هسې عبادات کول
دا بد خلق چې کوم ګناه کې مصروف وو هغه هم په رمضان کې نیک اعمال طرف ته روشي نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فتحت ابواب الجنه یعنی چې کله ټول خلق په عبادتو کې مصروف شل نو د عبادتو نتیجه جنت ته انسان به جنت ته داخلي خو چې کله دغه ټول خلق په نیک اعمالو کې مصروف شل نو د ګناه نه مانع شل نو چې ګناه نه مانع شل وغلقت ابواب جهنم د جهنم دروازې الله پاک بند کړي وسلسله الشیاطین چې کله انسان نیک عمل کوي نو پته ولګي چې د انسان په شیطان قوت د شیطان اراده هغه د انسان د پوره کمزوري دي چې انسان نیک عمل ونه شروع او یو بل سوال او جواب کې موږ پوي کا چې بیا کله انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې شیطان هغه په رمضان المبارک کې قید کړل شي به په رمضان کې د انسان نه ګناه ویل کیږي هغه جواب دادا چې لکه څنګه تاسو به وځو مثال ته پیش کا سایکل به ملیدل وی چې هغه باندې ته تیز تیز پیدل اوه بیا کته هغه پرې حج د پیدل خود به خود تویږي دغه رنګ مثال د انسان د چې د انسان سره دوا دشمنون دي په دنیا کې یو دشمن شیطان دا یو دشمن د انسان نفس دا په رمضان کې شیطان خو قید شي خو هغه شیطان د 11 میاشتې په نفس باندې دمره مهنت کړوي آی دمره تیز تو کړوي چې په رمضان کې کاغه پریږ دی نو پیدل خود به خود خپل توي شي نو دې دی وجنه چې انسان نفس هغه د روزي په وجه باندې د انسان نفس مغلوب شي د انسان نفس هغه بیا ګناه طرف ته ځړن نه کیږي چې کله مغلوب شي قوت یې کمزور شي ځکه ګناهګار خلک خام پروژه کې په رمضان المبارک کې نیک اعمالو طرف ته خود به خود بیا ځړ کیږي نو په دې اعتبار سره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې رمضان المبارک د میاشتو چې په دې کې د جنت دروازې کولاو شي یعنی عام خلق هغه عبادتو طرف ته پکې مایل شي د جهنم دروازې بند شي او شیطانون د هغه قوت هغه کمزور شي انسان خود به خود نیک اعمال طرف ته ځړ کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه روزه رب ذوالجلال حدیث قدسی ده الله پاک فرمایي چې الصوم لی وانا اجزی به روزه د مود پر دو دې بدلا به انسان ته په خپل باندې ورکوه څومره عبادت چې الله پاک دنیا ته الانسان ته نازل کړي د پیغمبر په ذریعه سره هغه ټول بدلا د هغه صلا الله پاک تعیین کړه دا چې مثال کے طور پر څوک چې حج وکي الله پاک دې هغه ورسته او مخکې ګناهونه ټول معاف کړي دای نتیجه ده دغه رنګ څوک چې المز وکي الله پاک په جامع سره اول مزدته 25 یا 27 درجات ورکوي دای نتیجه ده خو رمضان نتیجه هغه رب ذوالجلال فرمایي چې روزه د مود پوره دو او د دې بدلا به زور کوي حالانکه ټول عبادت مشت کوو کاغه روزه دو کاغه المز دا کاغه حج دا کاغه زکات دا کاغه صدقات دي ټول الله پاک ته پوره کوو او الله پاک د رمضان نسبت د روزې نسبت زون ته کوي د نور عبادت زون ته نه کړه هغه کې نقطه دا ده چې نور چې څومره عبادت دي په هغه کې د ریا احتمال موجود ده یعنی یو سړی هغه نیت وتړي المس کوي نو هغه ته شیطان دا وسوسه ورچوي چې سلو المز وکا چې د ورسته کس وایي چې فلان کاه ډېر مزدور المس کوي دغه رنګ حج وکا چې ورسته به خلک حجي صاحب دیته یای زکات ادا کا شیطان وسوسه ور کوي چې ورسته به خلک کنجوس نه دی به سخی دیته یای خو د روزه د شاید چې په دې کې د ریا عبادت نشته انسان چې اوداس کوي خلی ته او بوچوي خو چونکه د رب ذوالجلال حکم دا چې ما شا ما خورا بیا واپس روچوي په دې کې ریا نشته د خاص عبادت د رب ذوالجلال د پردا ذکر رب ذوالجلال زون ته نسبت کړه چې الصوم لی د روزه د مو د پردا او بیا فرمایي وانا اجزی به د دې بدلا به انسان ته خپل ورکاو تاسو به کتلې چې کله څوک ته چانه قرضا غوړي نو د هغه حیثیت مطابق غوړي څوک چې چاته قرضې ته ویر شي د هغه مالی صورتحال وته معلوم وي نو مثال کے طور پر د 2000 قرضې نه وته وي خو چې څوک لږ کې درمیانا وي نو هغه نه مطالبه درمیانا کوي چې مثال کے طور پر متلز زره قرضا روکا خو چې څوک ډیر امیر وي نو د هغه نه د 50 زره مطالبه کیږي رب ذوالجلال فرمایي چې انا اجزي به درجه بدل بزور کوا چې کوم غاټ خلق وي اج چاته صدقه ور کوي نو هغه په 10 20 شرمیږي 500,000 ور کوي نو د رب ذوالجلال حیثیت څومره ده
چې په ټوله دنیا نه لوی حیثیت ته هغه فرمایي چې دې بدل بزور کوم نو هغه به د خپل مطابق د هغې خپل حیثیت مطابق انسان ته بدلا ورکوي نو دا به څومره بدلا وي دیو جن رمضان المبارک دا ډیره اهمه او عظیمه میاشتو چې په دې کې الله جل جلاله هر ورځ د جهنم هغه خلک چې جهنم په واجب وي هغه د جهنم نربوسی جنت ته پکې داخلوي الله پاک دعاګانې پکې قبلوي خاص کر د افطری په وخت کې چې کله څوک دعا غوړي الله پاک دغه دعا هغه نه رد کوي خو د افطری په وخت کې همیشه نه یوه غلطي دا کیږي چې د اذان نه 15 منټ مخکې کښینو دعا ته دعاګانې کوو دا ښه خبره ده بعد نه ده خو چې حدیث کې کوم ټکر غله ده چې فرحتان للصوم و فرحة عند فطرته یعنی هغه وخت کې خوشخبري ده چې کله دا روژه کولوي الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه وخت کې به دغه انسان دعا قبلېږي دغه افطار چې کوم وخت هغه وخت چې کله اذان وشي ته خوراک شروع کوي اپیله دعا کول ښه خبره ده خو اصل ټیم هغه د دعا ولا چې ته لوز کې چې روخلې خولې ته چغوي نو په زړه زړه کې دعا کوه الله پاک به هغه دعا خامخا قبلوي دغه رنګې چې شی خورې خولې کې استعمال یې کوي خوراک نو په زړه زړه کې دعا کوه اصل د افطار وخت هغه دغه ده نور د افطار نه مخکې هم دعا ښه خبره ده او د حدیث چې کومه منشا ده کوم مزاج ده هغه د افطار ټکر غله ده او افطار په عربي لغت کې چې کله ته روژه متوي نو هغې ټیم ته ویلی شي الله جل جلاله د وکي چې میجه څومره رمضان هغه پوتې ده الله پاک په صحیح معنی سره ارمند ولري اخري حدیث بیانوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه ان يدع طعامه وشرابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کوم انسان پروژه کې ها درویش پرې نږدې یا د غرنګ اعمال پرې نږدې پروژه کې نو فليس لله حاجة فيه الله پاک ته اس حاجت د داسې کاس نشته ده ايدع طعامه وشرابه چې دغه انسان هلي خوراک شوق نه کوي یعنی حدیث کې اشارات دي طرف ته چې کله ها تروجا لره حلال شیونه د الله پاک په حکم سره پرېږدي نو حرام شیونه په طریقې اولاد سره پرېږدي چې هغه ګناهونه دي یعنی لکه څرنګه درویش کبیره ګناه ده حرام دي دغه رنګ دوکا کبیره ګناه ده حرام ده ټي وي کتل په رمضان کې دغه رنګ ګناه ده حرام ده فیسبوک استعمال کول ناجایز دي دغه رنګ نور اشیاء چې هغه د انسان تقوی ته ضرر رسوي نو هغه په رمضان کې پرېږدول ضروري دي نو د رمضان روژې مثال هداسې ده لکه ایوا انډه چې تاسو ذهن کې روخلوئ که چېرته دکان ته ویر شوئ انډه په پیسې باندې وینه اوخلئ چې دا به زه کور کې د خوراک ته پوره استعمال کوه د هغې ظاهر په ټکه خو هغې ټیم ټیک وي ته چې دکون نه روخلی خو چې کله یې کور ته یوسې هلته یې موته کې هغه انډه خروپوي نو پته ولګېده چې دغې انډې نه بیا فایده نشي واخیستی نو دغه رنګې د انسان روژه ده یو د انسان د روژې ظاهر ده چې د سبینۍ نه ونڅه تر د مشومه پورې خوراک شوق نه یې هر څه مکمله خوله بنده کړي وي خو یو د روژې باطن ده د هغې انوارات برکات د هغې ثواب درجات دي چې هغه انسان ته په ګناه پرېږدولې باندې سره حاصلېږي نو دیو جنا کوشش کوئ چې روژې ظاهر سره سره د روژې باطن ها خیال ساتئ الله پاک مو بیا دغه روژه د تاسو په زندګۍ کې لازم تبدیلی اړولي الله جل جلاله د موږ ټول رمضان المبارک په خیر سره تیر کړه کې او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي الحميد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب